اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. سورۃ المائدہ 59 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ دی کہ نبی علیہ السلام ته خطاب کړی د اهل کتاب ته ووایه چې هل تنقمون منا، تاسو چې کوم دشمنی زموږ سره کوئ نو د بلې خبرې بدل رانه نه اخلئ، الا ان آمنا بالله، مگر د دې خبرې بدل رانه اخلئ چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې، په توحید مر سره دشمنی ده. وما انزل الینا، او په هغه څه چې نازل شوي دی موږ ته، وما انزل من قبل، او هغه چې نازل شوي دي زموږ نه وړاندې چې هغه تورات او انجیل دي. په دقیقه باندې زموږ بحث روان دی. وان اکثرکم فاسقون، او اکثر تاسو نه نافرمانه خلک دي، نو ځکه زموږ دشمني روانه ده. د دې آیات حاصل دا دی، یو په دې کې مخکې موږ دا مسله ذکر کړې وه چې د یو کافرانو سره د اهل کتابو سره دوستانه مه کوئ. نو اوس د دوستانې د نه کولو دپاره دا دریم دلیل ذکر کېږي چې ولې اوس دوستانه مه کوئ. ځکه دا خلک مونږ ته په آسماني کتابونو باندې د ایمان راوړلو په وجه باندې د توحید په وجه باندې سخت کار دي، ډېر راته کار دي، غوسه دي، او زمونږ د هلاک کولو ختمولو مکمل منصوبې دي سره ورسره دي. نو که موږ ورسره دوستانه کوو دا موږ خطایي کوو، هغوی به موږ به هغې سره دوستانې خبرې کوو، هغوی به زموږ نه دغه ښه سوچ نه غلطه فایده پورته کړي، موږ به خراب کړي. نو هغې سره دوستانې د نه کولو هغه بغض ذکر شو، هغه وجه ذکر شوله چې په دې وجه باندې تاسو ته د دې کار دي، په دې وجه تاسو اعتماد مه کوئ او دوستانه ورسره مه کوئ. د دې سره سره دا تحدید دی د علماء سوء لپاره. علماء سوء باس مخکې من کړی دی چې د علماو 3 قسمونه دي. یو علماء حق. علماء حق تعریف دا دی چې هغه د قرآن او د حدیثو په اصلي معنی کې صحیح داعیان په خپله بیا عمل کوي، صحیح ترجمانې هم کوي، خوا که ټوله دنیا مخالف شي که موافق شي د هغې سره کار نه کوي. دویم قسم چې کوم دی د علماو نه مداهنین دي. مداهن دې ته ویل کېږي چې په مسله باندې پوهېږي خو رښتیا پارزه کې نه وي، ځکه چې د خلکو خفګانونه او دشمنیان د هغې د برداشت کولو استعداد پکې نه وي، نو خیال یې دا ځان لاسې دشمنۍ او کارونه نشم پیدا کولی. نو بس چې کوم چا کې کومه مسله وي نو هغه ته نشاندهي نه کوي تا کې دا مسله شته او دا پرېږده، داسې نه کوي. نو دا اولنی خلک دا نیکان خلک د معاشري مقدس خلک چې دا علماء حق دي. مداهنین دا خلک ګناهګار خلک دي، ځکه په ګناهونو باندې چوپ پاتې کېدل دا چاړه شیطان کار دی، دا ټیک کار نه دی، خو بهرحال مسلمان دی. دریم قسم چې کوم دی علماء سوء دي. علماء سوء دا اسلام نه بهر خلک دي، او د علماء سوء علامات دا دي چې په دین باندې به پوهېږي خو د دې دین بغیر ترجماني خلکو ته کوي، تلبیس به کوي، کتمان الحق به حق به پټوي، حق به خلکو باندې ګډوډ کوي، یعنی آسماني آیاتونو او د آسماني روایاتو ذکر به کوي او مطلب به د بل ځای ته منتقلوي. دا خلک چې کوم دی دا خو د دې تعریف شو. عوام خلک چې کوم دی دا علماء سوء نه پیژني. نو امام ابن تیمیه رحمه الله د هغوی د معلومات د عوامو د پوهولو دپاره یوه لنډه طریقه ښودله چې یار تاسو په قرآن او حدیثو باندې تفصیلي نه پوهېږئ، سړی به قرآن او د حدیثو نوم اخلي او تاسو له به دوکه درکوي، نو تاسو به څنګه معلوموئ؟ د هغې دپاره خو تاسو به کلونه کورس بیا نه شئ کولی چې معلوم یې کړئ دا علماء سوء دي، دا علماء حق دي. نو امام ابن تیمیه رحمه الله په خپل مجموع فتاوه کې وایي چې حق علماء سوء که تاسو معلومول غواړئ او یا علماء حق معلومول غواړئ، د هغې لنډه اندازه دا ده د وخت لوی ظالم او باطل سی کوي. د هر وخت یو باطل دوران تیریږي. یو زمانه کې فرعون لوی کافر و، په یو زمانه کې ابو جهل تیر شوی دی، په یو زمانه کې چنګیزیانو دور تیر شوی دی، په یو زمانه کې جاپانیان او فرانسویان لوی پاور و، روسیانو دور بیا راغی، د امریکایانو دور راغی. په دې طریقه باندې اسرائیل په دې زمانه کې بیا بس چینیان دي، دا خلک یادوي. هر دور کې د کفارو یو لوی دور، یو لوی قوت د کفارو په دنیا کې موجودي او دا پر مسلمانانو باندې برته امتحان او ازمایش مي. نو په دې زمانه کې تاسو ګورئ چې د باطل غاشي په کم ځای کې لګېدل، دلته به حق پروت دي، او چې د باطل تایید د چا سره ورسره دغه به علماء سوء او باطل خلک دی لنډ پہچان دی. او دې زمانه کې ښکاره په ښکاره باندې تاسو وګورئ نو یورپی یونین چې کوم دی صلیبي اتحاد د یو لوی قوت د اسلام لپاره مکمل منظم دی،
د اسلام هدف او ټارګټ ګرځولې دی په ټوله دنیا کې زمونږ اولنۍ قبله یې کنټرول کړې ده دغه نه علاوه اسلامي نظام چې په کوم ځای کې دی معلومه یو اطلاع مرته کېږي نو هلته کې د دوی حملې روانې چې اله حقوق بشر د خپلو نه لاندې شو او داسې نورې بهانې د دوی روانې په کومو ځایونو کې چې د مسلمانانو سره بهتر څه ظلمونه کېږي دوی نه لکه برما حالات تاسو ولید د کشمیریانو هغه تاسو یې دا بالکل نه دوی نایجیریا فلسطین دوی نه خو چې مسلمان په کوم ځای کې شرعي نظام نافذاون هلته حقونه د خپلو نه لاندې شوي او رانې شوي اوس دغه یورپی یونین او د کافرانو اتحاد سی کوي چې د چا دپاره یې په بجټ کې پیسې ایستلې د چا تایید یې کاو په میډیا باندې چاله سپورټ ورکاو نو دغه ځای کې باطل پروت معلومیږي او د دغې کافرانو چې چا صفایي بیانول او چا ورته حق ویل او چا یې مرسته کول او چا د مسلمانانو هغه قوتونه چې د دې خلکو سره په جنګ باندې دي برسري پیکار د هغې مخالفت یې کوو دغه پہچان دی اوس دې زمانه کې تاسو وګورئ چې چا پتوی د امریکایانو په حمایت کې دي د چا پتوی د اسرائیلو په حمایت کې دي لنډ اندازې ولګوه چې علماء حق علماء سود څنګه په خپل به اندازه ولګي کم خلک چې دا قوتونو سره په جنگ دي دا په حق دي دا علماء حق دي کم خلک چې د چمچې لګي او د هغوی لپاره صفایانو دلایل وي دغه باطل دي علماء سود دي دې ځکه کې د علماء سود لپاره تهدید ذکر کیږي هغه د پاره رټنه ذکر کیږي دا هغه قبیح صفاتونه ذکر کیږي چې دا کارونه ډېر بد دي دا مه کوئ خلکو باندې هغه علماء سو پیژني چې د اسلام د پاره غټ ضرر دی غټه دشمنی ده مصیبت دی نو دا علامات دې لپاره ذکر کیږي چې خلک یو پیژني خلک ځان وساتي نو الله تعالی وایي چې دې خلکو ته وایي د اهل کتاب ته وایي چې تاسو کوم دشمنی زموږ سره کوم خبره باندې ده نو بل خبره نشته دی د الله تعالی په وحدانیت موږ ایمان راوړی دی په قرآن موږ یقین لرو په مخکینی کتابونو یقین لرو او دا خبرې د دشمنی قابل نه وي تاسو به زموږ سره دشمنی کوئ لہذا تاسو په ناحقه یې تاسو په باطل باندې یې تاسو دا کینه بغض دا زموږ سره په ناحقه باندې دی موږ په حق باندې یو او ورسره هغه د علت هم ذکر شو وجه هم ذکر شو چې کافرانو سره ولې دوستانه مه کوئ نو دا وجه دي یو وجه پکې دا دریم نمبر علت دریم نمبر وجه ذکر شو وان اکثرکم فاسقون یقینا اکثر تاسو نه نافرمان دي اهل کتاب ته خطاب دی اهل کتاب کې ټول ونه وي چې ټول نافرمانه دي خو اکثر نافرمانه دي معرفت القرآن وایي دي کې یو بل نقطې ته اشاره ده هغه دا ده چې په اهل کتابو کې ښه خلک هم موجود وو چې کومه زمانه کې نبی علیه السلام نو راغلی قرآن نو نازل شوی په تورات او انجیل باندې صحیح عمل کاوه او چې کله قرآن نازل شو په قرآن باندې ایمان راوړ لکه د حبشې بادشاه نجاشي واخله دغه ملګري واخله مدینه منوره کې عبد الله بن سلام او دغه ملګری واخله چې دا حق پرست خلکو دا په اهل کتابو کې نیکان خلکو نو هغه ټول خو کافران نشو ټول گمراه نشو خو اکثر پکې نافرمانه دي او د قیامت پورې دوی دا حال لږ اکثر خلک ایمان نه راوړي قل ورته وایه هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله آیا زه خبر کم تاسو په ډېر بد دین د دینه مثوبتن په بدله کې عند الله د الله تعالی باندې زمانه من هغه څوک دی لعنه الله او چې الله په لعنت کړی دی دا څلورم نمبر علت هم شو د کافرانو ته د دوستانه د نه کولو او د دې سره سره د کافرانو د دعوی جواب هم دی او د دې سره دریم نمبر د کافرانو د عمل انجام هم ذکر کیږي دې څنګه کې غټ تعلیمات په آیت کې درې خبرې شوې یو دا د جمن کافرانو سره دوستانه نه کولی نو وجه دا چې زمون دین ته دوی بد دین وای او زمون مسلمانانو ته دوی اشرار وای شرپستن خلک ته وای نو موږ مجبور یو چې دغه خلکو ځان لري وساتو دویم نمبر د کافرانو انجام ذکر کیږي چې دوی انجام ډیر زیات خراب دي او دریم نمبر دا خبره ذکر کیږي دوی به دا خبره کوله مسلمانان ته به ویل چې موږ په دنیا په مخ باندې ستاسو ر دین نه بدترین دین لیدل نه دی یعنی تاسو دین په ټولو دینونو کې خراب دین دی نو د هغې د دې سوال جواب به وشي دې ځای کې الله تعالی وایي هل انبئکم ورته ووایه چې زه خبر کم تاسو بشر من ذلک ډېر بد دین د دینه مثوبة بدله کې تاسو خو زمونږ دین ته بد دین وایي خو زه تاسو د یو بل دین نه خبروم چې هغه ډېر بد دین دی د هغې انجام ډېر خراب دی او هغه دین د الله تعالی باندې زمانې من د هغه چا دین دی لعنه الله چې الله په لعنت کړی دی تاسو اسلام ته بد نظر باندې ګورئ خو د خپل ځان خبر نه تاسو به د خبرو باندې عمل کړی دی ځان هم د خو ساخته دین جوړ کړی دی چې د هغې په وجه باندې الله تعالی په تاسو باندې لعنت کړی دی
لعنت معنا مخکې موږ ذکر کړی د تفسیر بیضاوی په حواله باندې چې لعنت او التبعید عن الرحمت د رحمت لري وتر ته ویل کیږي. نو بچا باندې چې لعنت وشي د لعنت سره علامه دی چې بده باندې قرآن او حدیث بیانول او هغه د نصیحتونه کول هیڅ کار پې هم نه کوي. دا خبره دي تنبیه دا د لعنت سره پہچانی. نو په اهل کتابو چې کله لعنت وشو نو علامه دا و چې قرآن او د حدیث تعلیمات یې نصیب نشو، د نبی علیہ السلام مرسته یې نصیب نشو، صحابه کرامو ملګرتیا یې نصیب نشو، ځکه لعنتیانو او دا کارونه ډېر لوی کارونه دي. دا لوی نعمت دی په ټولو نعمتونو کې اسلام لوی نعمت دی ځکه انسان لوی مقامات ته رسوي ده. نو الله تعالی به دوی لعنت کړي ځکه د دین نه لرې پاتې شو. وغضب علیه والله تعالی غصه لري په دغه دین په وجه باندې. د دین مراد يهود او نصارا دي. وجعل منهم القردة والخنازر او ګرځولي لري د دوی نه شادوګان او خنزیران دای ته جوړ کړي دي د دوی دغه باطل دین په وجه باندې، د خراب دین په وجه باندې چې انجام یې دومره خراب او دی بیا را پاسېږي خپل ځان ته نه ګوري، په اسلام اعتراضونه کوي چې د اسلام نه بد دین موږ دنیا کې لیدلی نه دی. د دې څخه نه معلومه شوه چې یهود او نصارا دا هم لعنتیان دي، د الله تعالی د رحمت نه لري دي. هم دې خلکو ته الله تعالی ډېر په غصه باندې دی، په قهر دی ورته. او دا ټوټه پوټه طاقت چې الله تعالی ورکړی دی دې کې د منافقان او مسلمانان په بیلایي دي دپاره ورکړی دی، که نه دوی هېڅ سیاست په دنیا کې نشته. ځینې د هغې غلامان او ایجنټان دا هم وایي چې یاره یهود داسې قوت دی چې د هغې سره جنګ سوچ کول د غر سره سر وهل دي او دا د خودکشۍ برابر دي. د هغې دپاره ناجایز دلایل بیا شروع شي. هغې چې کوم غلامان او ایجنټان دي حقیقت دا ده چې دا د الله تعالی د رحمت نه لري دي، الله تعالی ورته په غصه باندې دی. نو الله تعالی د دومره کائنات مالک او خالق دی، په هر څه باندې قادر دی چې الله چاته غصه دغه بس حیثیت دی، دغه هېڅ حیثیت په دنیا کې نشته. الله تعالی ګرځولي د دوی نه شادوګان یو مثبت واقعه به وروسته راشي چې کوم د خالد ورځې باندې به دوی باندې پابندي و چې ښکار به نه کوئ، امتحان به الله تعالی به دوی باندې کوو. په دې کې منافقین او مسلمانان او فاسقان بیلول، نو امتحان به دوی باندې راغی. دا بس وروسته تفصیل روان دي چې تاسو به د خاري په ورځ ښکار نه کوئ، نو کم چې فاسقان هغوی به کوو، کم چې نیکان هغوی به نه کوو. او په دې کې یو درېیمه ډله هم موجوده وه چې هغوی خاموش ناست غږ یې نه کوو. نو په دې کې چې کوم د اسلام فطرت داسې دی چې الاسلام یعلی ولا یغلی، اسلام به غالب وي مغلوب به نه وي. یعنې کوم ځای کې چې اسلامي نظام موجود دی نو په خوا کې به انسان کې به کفري نظام نه وي، دا به اسلامي نظام تصوریږي. چې خوا کې نقد کفري نظام موجود و کفري اصول موجود و د اسلامي نظام کې دی نشي. یعنی مداهنت او خاموشي په کفر باندې په اسلام کې نشته دی. نو دې زمانہ کې یو فرقه داسې شوله، تقریبا تاریخ لیکلي د 6 لکه خلکو. یو فرقه داسې وه چې هغوی د ښکار نه کوو چې الله منې کړي جو بس نه به کوو د خاري په ورځ باندې څه دنیا ورانېږي، بس امتحان دی نه به کوو، هغوی ځان ساتو. دویم فرقه دا وه چې هغوی به داسې سوچه انکار د دې آسماني کتاب او آسماني حکم انکار یې نه کوو، خو هغوی به په دې کې حیله او بهانه جوړوله. نو داسې کار به وکړو جالونه به چر کړه، کونډې بیا واچولې، په هغې کې به میان راګیر شو او دا به پړقېدل، دوی به نه رانیول، خالي په ورځ باندې بیا ګیر کړي وو. د اتوار په ورځ به یې راویستل چې دا موږ ښکار د اتوار په ورځ باندې وکړو. په اسلامي احکامو کې داسې حیلې او بهانې جوړول دا لوی جرم دی. نو الله تعالی په دوی باندې قهر نازل کړو. دې کې به درېیمه ډله دا وه چې هغې مداهنین وو، ښکار به هم نه کوو او د چا په کار کې به کار هم نه لارو. او د دې سره سره به یې داسې هم کوله چې دغه کم خلک چې نیکان خلک وو هغوی ته به یې ویل چې تاسو په خپله باندې نیکان یې، د چا په کار کې کار مه لرئ، بس څوک چې ډنډان جوړوئ کونډې یې چئ څه ورته مه وایئ خیر دی، چا په کار کې کار مه لرئ، تاسو قبر ځان لرئ، هغو قبر ځان لرئ. نو دغه نیکان ډله چې کوم به دین په فطرت باندې پوهېدل هغوی به راتلل او ډانګي به ورسره وو، تورې به ورسره وي، دا جالونه به یې تشلول، دا کونډې به یې تشلولې چې الله تعالی منې کړي دا کار مه کوئ، دا ګناه ده او په ګناه باندې خاموشي دا تیرې ګناه ده. بیا به دې کې دا 2 لکه خلک خواوشا چې کم خپله باندې ښکار هم نه کوو او کم د ډنډان به ولې هم ورانول، د کونډې به یې هم شلولې، دوی روغ پاتې شو. او باقي چې کم دي کومو چې دا هیله کوله او کم چې خاموش پاتې وو، د دې دواړو ډلو نه 4 لکه خلکو نه الله تعالی شادوګان ساز کړو. دغه شادوګان تقریبا 3 ورځو پورې په خپلو کورونو کې وو، ژوندي وو، د هغې نه بعد مړه شو. د دې عقلونه به حال باندې وو، عقلونه کار کاو چې موږ شادوګان شوي یو، د الله تعالی په قهر او غضب باندې اخته یو. البته شکلې ورانې وي، خبرې یې نشوې کولی. 3 ورځې بعد دا پاک مړه شو. او دا یو نظام دی د الله تعالی چې د کوم مخلوق شکل مسخه شي وران شي، د هغې بیا نسل او اولاد په دنیا کې نه ختمیږي. نو په دې وجه باندې موجوده شادوګان چې کوم ځنګلاتو کې اوسېږي دا هغه شادوګان نه دي، دا نور نسل دی، هغوی مړه شوي دي، پاک ختم شوي، دنیا نه تللي دي.
د دغه نه علاوه چې کله ځینې خلک د خنزیر په باره کې خبرې کوي د نور شیدونو باره کې چې د انسانانو نه د ځناور جوړ شوي دي نو دا خبرې دروغ دي. کوم انسانانو چې کله شکل مسخ شوی د وران شوی د الله تعالی مړه کړي دي دغه بیا نسل نه وي نو د شادوګانو نسل پاتې نشو. دویمه قسم خنزیران د عیسی علیه السلام په زمانه کې د دوی نه خنزیران جوړ شوي دي. عیسی علیه السلام زمانه کې چې کله دوی راغله او عیسی علیه السلام نه مطالبه وکړله چې موږ به الله تعالی پیغمبر ووایو زموږ به کلک یقین الله راشي اگر چې تا ډېرې معجزې پیش کړلې مړي دې راژوندي کړه د برګي مرض والا دې ټیک کړو لاندې دې روغ کړل خو په دې باندې زموږ ته تسلي ونه کړه. موږ یو بله معجزه غواړو فرمایشي معجزه که په هغې ته عمل وکړو موږ به تا ته پیغمبر ووایو ستا مرسته به وکړو. ډېر زیات رالو. عیسی علیه السلام ورته وویل چې ګوره د الله تعالی نظام داسې دی چې کله فرمایشي معجزه قوم مطالبه وکړي د خپلې مرضۍ معجزه یاده کړي چې دا دې راشي او دغه معجزه الله تعالی راولېږي او د خلک بیا ونه مني بیا د انسانان پاک هلاکېږي ختمېږي بیا الله تعالی معاف کوي. نه لکه صالح علیه السلام موقع داسته معلومه ده چې دوی فرمایشي اوښه غوښتل یې هغه اوښې بیا مړه کړه قدر یې ونه کړو الله تعالی دوی مړه کړو ختم یې کړو. نو که تاسو ګستاخي وکړه دې معجزې دا مه غواړئ معجزې خو تاسو ولیدلې خو چې بیا یې غواړئ نو که بیا تاسو په دې باندې عمل ونه کړو تاسو به خرابېږئ. دوی ویل څنګه چې آسماني معجزه راشي او زموږ د مرضۍ مطابق بیا به ولې موږ مخالفت کوو؟ به هېڅکله مخالفت ویل نه کوو. عیسی علیه السلام ورته ویل چې ښه ویې وایي تاسو څه معجزه یادوئ؟ ویل داسې کار وکړه د اسمان نه راله یو تیار دسترخوان راولېږه. دا صورت چې کوم مائده دسترخوان ته وایي وروسته دا موضوع په تفصیل سره روانه ده. یو تیار دسترخوان راولېږه په هغې کې به تیار خوراکونه پراته وي او موږ به دسترخوان ته کېږدو مړه خېټه به د ځان موړ کړو بیا به موږ ومنو چې واقع ته ډېر غټ پیغمبر یي او ستا تایید به شروع کړو. عیسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله دسترخوان داسې دسترخوان د شیون ته راولېږه الله تعالی نازل کړو. دوی خو بانې کولې چلې کوه واسې هیلې کولې. هغه د فارسي مشهور متل دی خوی بد بانه بسیار چا چې خوی خراب وي بانې ډېرې زیات نو بس دوی خو بانې کولې نو چې کله دسترخوان راغی دوی خوراک ته وکړو ویل دا خو پاک جادو دی کې خو بله خبره نشته د اسمان نه دسترخوان کې هلته چا تیار کړو راغی ګډې وډې بیا شروع کړې. د دغه خلکو نه چې کوم خلکو ونه مانو د هغې نه خنزیران ساز شو او دا خنزیران څه زمانه وپایدل بیا الله تعالی مردار کړ. دا ټولې حادثې په یهودیانو کې راغلې. الله تعالی وایي چې تاسو خو د مسلمانانو دین ته بد دین وایي خو د خپل دین حال امواله شادوګان تاسو نه جوړېږي خنزیران تاسو نه جوړېږي. الله تعالی تاسو ته به غوساره لعنتیان تاسو یې او بیا را پاسېږي دعوه په مسلمانانو کوي چې تاسو خراب دین لرئ. و عبادت طاغوت او عبادت یې کړی د شیطان عبادت یې کړی دی. شیطان په خوله باندې شیطان خبره اورېدل دا د شیطان عبادت کول دي. د شیطان په خوله باندې دوی رزقي عبادت کړی دی د بتانو عبادت یې کړی دی د قبرونو عبادت یې کړی دی نور ډېرې ناجایز د شیطان په مشوره باندې دوی کړي دي. نو دا داسې شوه لکه د شیطان عبادت یې چې کړی او دا کار هم د یهودو په منځ کې و. الله تعالی وایي اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. دغه کسان ډېر بد دي په مرتبه کې واضل ډېر ګمراه دي عن سواء السبیل سمې لارې نه. د دې مرتبه هم ډېره بده ده د الله تعالی په نسبت باندې د دې لار هم ډېره خرابه ده ګمراه خلک دي سمې لارې نه بیخي بې لارې شوي خلک دي او دغه د بدې مرتبې والا بې لارې خلک را پاسېږي په نیکانو خلکو باندې اعتراضونه کوي. نو دا د عقل نه ډېره خلاف ده. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دې ځکه کې بل قباحت ذکر کیږي او ورسره علت هم دی د دې خبرې چې کافرانو سره دوستانه مه کوئ. کافرانو سره دوستانه مه کوئ دا علت په دې طریقه باندې دی چې که تاسو دوستانه وکړئ تاسو خواته رام شي تاسو وایئ چې موږ په اخلاقو متاثره کوو چې زموږ نه متاثره شي ایمان راوړي. دوی چې تاسو خواته راځي نو هم د کفر سره راځي او تاسو د ښکاره باندې اظهار کوي چې آمنا موږ ایمان راوړی دی قرآن او حدیث موږ منو د صحیح نظام د صحیح کتاب د دروغ وایي ښکاره باندې پټې نه مني. خو دوی چې راغلي نو هم کافرانو چې کله وځي نو هم کافرانو دا تاسو له دوکه درکول غواړي. نو دوکهباز سړي سره ملګرتیا مه کوئ د هغې سره دوستانه مه کوئ. دا څلورم علت شو د کافرانو سره د دوستانې نه کولو او ورسره د دوی قباحت هم شو. ځینې مفسرینو دا هم ذکر کړی دی چې دې ځکه کې اشاره ده د اهل کتابو تلبیس ته چې دوی به تلبیس کوو. تلبیس مطلب دا دی چې د دې علماو به داسې کار کوو چې حق او باطل به ګډوډ کول د دې دپاره چې د مسلمانانو نه لاره ورکه شي چې په څه باندې عمل وکړي. د دغې تلبیس دپاره به دوی راغله او مسلمانانو محفل کې به کېناستل
د ایمان او د اسلام اظهار به وکړي چې موږ ستاسو ملګري یو. بیا د مسلمانانو شکل به اختیار کو ښایسته د مسلمانانو جامې به واغوستلې چې دا خلک را باندې دوکه شي دا مسلمان دی. د هغې نه بعد به د اسلام خلاف شروع او په اسلام باندې به اعتراضونه کول چې دا خبر په خپله ښه مسلمان یم خو دا خبرې غلط د صحابه کرامو غلطه ده نعوذ بالله دا خبر د نبي علیه السلام غلطه ده نبي علیه السلام له داسې نه و پکار او صحابه کرامو له داسې نه و پکار دې دپاره چې خلکو باندې ګډوډي راولي. نو د دغه تلبیس د وجې نه الله تعالی مسلمانان خبر کړل چې د کافرانو سره دوستانه مه کوئ ځکه که تاسو دوستانه شروع کړئ تاسو باندې به تلبیس راولي ګډوډي به راولي دین به دننه ګډوډ کړي. الله وایي واذا جاءوکم هر کله چې دی راشي تاسو ته قالوا وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی ستاسو ملګري یو وقد دخلوا بالکفر دې داخليږي په کفر سره د محفل چې راځي نو دې دغه ټایم کې کافران وهم قد خرجوا به او دې یقینا دې وزیر د کفر سره چې بهر وزیر بیا هم کافرانی تاسو لاسي دوکه درکول غواړي. والله اعلم الله ډېر ښه پوهېږي بما په هغه زمانې کانو یکتمون چې دوی پټول دوی چې کومې خبرې پټې ساتلې د اسلام دشمني په اړه کې ده د دنیا محبت یې بزله کې دی هغه خبرې تاسو ته حل نه وي او تاسو خواته ځي راځي د اسلام او د ایمان اظهار اسې کوي بس دی.